بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ای مبارک فرمایي چې هغه کس چې د هغه په سینه کې څه حصه د قرآن شریف نشته، کالبیت الخرب، د هغې مثال په شان د هغه کور دی چې هغه وران کور کنډري، یو نړېدلی کور چې نو هغه هېڅوک هم نه خوښوي او څوک هم دا نه غواړي چې یاره زما کور دی وران شي یا مې کور کنډر شي یا کنډر یې هغه دې زما شي، چې آباد کور نو هر سړی د هغې خواهش کوي. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حدیث مبارک نه معلومه شوه چې د کومو خلکو په سینو کې قرآن شریف دی او د قرآن پاک حصه پکې ده، څه قدر قرآن ورته یاد دی، د هغه خلکو سینې آباد دي، د هغې د اړه کور چې دی نو هغه آباد دی، او چې د چا په اړه کې قرآن نشته دی. پوره قرآن ته نه دی مراد چې حافظ نو هغه آباد دی او چې غیر حافظ نو هغه آباد دی. شیء من القرآن چې لږه حصه د قرآن هم پکې نی نو هغه وران کنډر دی، او چې څه حده پورې پکې وي نو هغې ته بیا وران کنډر نه ویل کېږي، او چې څومره ډېر چاته یاد نو دومره ډېر آباد دی د هغه زړه بیا. نو هېڅوک دا نه غواړي چې زما کور دی وران شي او کنډر دی شي. نو د زړه دا کور بیا ولې وران او کنډر خوښی؟ پکار دی چې د زړه د دې کور د تعمیر فکر هم انسان وکړي چې یاره دې زړه کې هم داسې صلاحیتونه الله تعالی ایښي دي چې قرآن شریف که دې وغواړي ډېر حده پورې یادولی شي. او د وران کنډر او د جوړ او د آباد کور منځ کې فرق چې دی هغه هر چا ته معلوم دی، چې دا وران کنډرې هلته بیا څوک ځي؟ غل هغه ځای کې پناه اخلي، شیطانان هغه ځای کې ناسته کوي، سپي هغه ځای ته ورځي، او چې کوم جوړ او آباد او تیار کوري خاد او آبادي هلته بېکاره خلک هم نشي راتلی، چې ستا زړه د الله تعالی په ذکر باندې معموری معطري او په ذکر کې مشغولي، شیطان هلته نشي راتلی. شیطان هغه ځای ته زور کوي چې هلته د الله ذکر نی، د قرآن پاک تلاوت نی، او چې کله د انسان ذکر را شروع کی شیطان هغه خپل خړتم د ده د زړه نه واخلي لرې شي چې بیا غافل شي بیا پرې راشي. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. د الله تعالی د ذکر نه چې کوم خلک غافلی خدای نه یادوي نو دا شیطان د هغې په ړونو باندې مسلط شي، بلکل داسې لکه را ګیر کړی شی چې نقید له شیطانا. نقید کې دا د قیدون ټکې چې دی نو دا د هګۍ دا پوستکي چې د دې هغه بارنی خول چې هغې ته قید ویلی کېږي، یعنې داسې د ده د زړه د شیطان په کابو کې راشي لکه د هګۍ دې پوستکي چې دا ټول هګۍ راګیره کړې ده. نو د شیطان په کنټرول کې کم زړه رالو؟ هغه زړه چې د خدای د ذکر نه غافلی، نو دی د شیطان په کنټرول کې راشي، شیطان په ده باندې بلکل راخور شي. نو چې د شیطان په د هر طرف نه کابو راشي په کم زړه، هغه زړه نه به څه د خیر تمه سړی وکړي او په هغې کې به څه ښه اراده بیا پیدا شي، او دغه شیطان بیا د ده ملګری. او انهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون انهم مهتدون. دا شیطانان بیا چل کوي چې په کوم زړه باندې دی قابو حاصله کړي، هغه زړه بیا د نیکو اعمالو نه اړی او بدو اعمالو طرف ته راکاږي، او بیا دغه خلک چې دا د شیطان په پوره کابو راغلی وي، د شیطان په کنټرول کې کم خلک راغلی وي، دی بیا غلط کارونه کوي او وایي مونږ ښه کوو، هغه غلط ورته بیا ښه ښکاري. ویحسبون انهم مهتدون، د دوی دا خیال چې دا مونږ څه کوو دا ښه کوو، ځکه زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان دی ته هغه ناکاره عملونه بیا خشته کړي، ځکه چې زړه یې ترې نیولی دی، او زړه خو بادشاه د اندامونو، چې په زړه باندې شیطان قبضه وکړه، کنټرول یې پې حاصل کو، نو بس نور اندامونه بیا د هغه په خوښه استعمالیږي. نه بیا د سترګو حفاظت سړی کولی شي، نه د غوږونو حفاظت کولی شي، نه د ژبې حفاظت کولی شي. غیبت کوي او غیبت ورته نه ښکاري، دروغ وایي او احساس ورسره نی چې دا زه دروغ وایم، ګناهونه کوي او د هغې احساس ورسره نی. او چې زړه د الله تعالی په ذکر باندې منور شي، د شیطان هغه قبضه په زړه باندې نی، د شیطان د هغه وسوسو نه زړه آزاد شي، داسې زړه چې نو هغه
دا الله تعالی په ذکر کې چې مشغول ای هغه کس ته بیا د لږې غلطۍ هم ډېر احساس کېږي، معمولي غلطي کېږي فوراً پوهېږي. نو د قرآن شریف دا دولت دا ډېر لوی دولت دی او د دې ډېر قدر پکار دی، او قدر یې دا دی هغه حق خو نشي ادا کېدی، خو دومره ده چې انسان دې داسې کوي چې همیشه د قرآن شریف تلاوت کوي. ټول ناول خدا خبره ده چې د قرآن شریف تلاوت په ځان باندې لازم کړي.